السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ټول روغ جوړ. دا جامع فرید امیر باغ دی. دلته تقریبا 90 نه زیات ماشومان حفظ قرآن کوي او دلته د کتابونو لپاره هلته دا ماشومان مختلفو علاقو نه راځي. داسې څومره ماشومان تاسو کاسو دا زموږ د علاقې د مختلف کلو نه مختلف غرونو نه راغلي دي. دلته د قرآن د حدیث د حفظ قرآن زده کونې د یادونې کوشش کوي. دا هغه ماشومان دي چې دا وختي د لمانځه نه هم یوه ګنټه مخکې راپاڅېږي، دا یو قرآن یې د یوې قرآن تلفظ څخوي، بیا هغه نه بعد د جمع لمونځ کوي. جمع لمانځه نه پاس دا بیا 12 بجې پورې بیا دلته سبق یایي او بیا څو ګنټه نیمه ګنټه د خوب کوي، بیا د راپاڅېږي لمونځ کوي، لمانځ ټکاله کوي، بیا د مازدیګره پورې بیا سبق کوي. دغه ماشومانو ته چې دلته کوم سالن یخه دی، دغه سالونو کې غوښې تکه نشته دی، بلکې دغې که ته هر څومره خپله ګله پورې کړې دې کې دا رقم لګان بیا هم وکې ونه کړي، غوښه بیا هم ونه کړي. زه به دا وایم چې دا بچي صرف نغان او اوبو سره پورې کوي او دې سره خپل ژوند تېروي. خو بیا هم دغه سالن کې هم خوند شته دی، د دغه نغن کې هم خوند شته دی، کېدای شي دا د اخلاص وي او کېدای شي دا د دغې مدرسې د دغو د ماشومانو د قرآن د حدیث د اسلام او د مذهب د زده کونې او دې ته د زده کونې د وجې نه هم په دغه سالن کې ډېر خوند وي. زموږ خلکو ته هم یو لوی ازمیښت وي داسې چې د واړه ماشومان داسې اودس په سړو اوبو کې وي، داسې د واړه ماشومان چې دلته دو ته هر رقم د رڼۍ بندوبست نه وي، دغه واړه ماشومان دلته څه رقم د لوبو والا سهولتونه نه وي. دغه واړه ماشومان چې دو ځانه قسمه قسمه څادرې راټولې کړي او مختلف قسمو سالن په یو ځای شي یو سالنونه جوړوي او دې کې به ځانه داسې نغان هم وي چې ګرم وي او ځانه داسې نغان هم وي چې سوړ وي او د ځانه کور نه داسې ذایقه هم راغلي چې هغه وریجې په پلاستیک کې وي. نو دا داسې مختلف ذایقو خوراکونه رسي دا ماشومان کوي. د خپل علاقې هغه خلک څه دی مونږ اواز اوري هغو ټولو ته دی دا ماشومان د اوس کومه فریضې دپاره دلته راغلي دي چې هغه د قرآن او د حدیث د کونې یایي او دا په د کوم کم وخت کې په کمې خرچې کې په زیاتو مشکلو کې چې کوم سبق یې ځینې مونږ ټولو زموره جوړېږي چې دا رقم ادارې مونږ سپورټ کړو. دا داسې اداره دی چې عربي سره سره اردو سره سره ریاضي سره سره انګلیش ورته کوي. دغو ماشومانو هر رقم تربیت ورته کوي، دغو خلکو ته دغو ماشومانو ته د روزمره د ژوند طریقې ورته کوي چې تاسو مړي خوړل به څنګه کوو، تاسو به واشروم ته څنګه ننوځو، تاسو به خلکو سره څنګه میلاو کوو، تاسو به خپل منځ کې څنګه ناستی کوو. دا مدرسه د خاټو مدرسه دی، د خورو مدرسه دی، خو دلته ډېر د بنیاد د ژوند زده کونې د ژوند د تېرونې ډېرې بنیادي طریقې ورته کوي او زه ډېر مطمئن یم ډېر خوشحال یم. خو دا مهم ارمان دی چې زه خپل بچی که کټه ولرم نو زه به خپل بچی هم دې مدرسې ته رسوم. ټولو خلکو ته اپیل کوم چې دا رقم مدرسې دا رقم ادارې موږ ته سپورټ کول پکار دي او دا رقم مدرسې موږ تاسو سپورټ په انتظار دي. دا اداره که سولر پلان لري که دا د ګرمو اوبو مسله لري نو دا مسله د دغو ماشومانو نه بلکې دا د موږ د ټولو دی. خدای دې وکړي چې هم ملګري موږ اواز اوري دوسره که تاسو تعاون اراده یې موږ به خپله هم کوشش کوو چې دې سره موږ تعاون ولرو. ډېره مننه. دا ټول هغه ماشومان دي چې دلته دو شپه هم تېروي، دا د مختلف کلو نه راغلي، دلته دو رهایش هم دو دلته دی او سبق هم دو دلته یې. مننه. خوشحال